بدن کې د کوم ځای زیات خوږېږي؟ خېټه. خېټه دې خوږېږي؟ ولې ته خو جاړ نور وجود دې خوږېږي؟ پلار دې بیمار دی، تاسو هم بیماران یې، پیسې چې نه برابرېږي څوک درکوي نه، څه کوئ بیا؟ قرضونه یې راغلي. قرض باندې راغلی؟ څنګه ستا کوم ځای خوږېږي؟ ستا هم د وینې بیماري ده؟ کوم ځای دې ډېر زیات خوږېږي؟ پښې دې خوږېږي؟ او میاشت کې درته څو ځله وینه بدلېږي وډای؟ درې ځله. نو پلار خو دې کار هم نشته، څوک والا کار هم نه ورکوي، نو چې پلار سره دې پیسې نه ګوډای بیا څه کوئ؟ راغلي خلکو نه. په قرض راخلئ؟ بدن دې کوم ځای خوږېږي؟ خېټه دې خوږېږي؟ خېټه دې خوږېږي؟ نور دې کوم ځای خوږېږي؟ خپې دې هم خوږېږي؟ خپې دې هم خوږېږي؟ په چم ګاونډ کې مالت کې داسې مخیر حضرات دي څه مدد در سره کوي؟ مدد چیرې نن سبا ورور هم نه کوي، وړاندې پردی سړی هم ورسره کوي. په دې علاقه باندې ډېر سرمایه‌داره خلک شته، ډېر مالدار خلک شته، چا پسې تلي ورته دې ویلي دي چې یاره زما د بچو ته دومره غټه مسله ده څه؟ ویلي یو ځای بل ځای لاړې څوک یې نه کوي موږ سره. بالکل یې نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. قدرمنو بلال وفای ما نن یو ځل بیا سوابي نیوز نیو په شیشه باندې د غریب فریاد پروګرام کې ټولو ته هرکلی په خیرالی وایم. قدرمنو که د انسان کور نه وي نو بیا هم انسان ته به سکون میلو شي، دومره پریشان او خفه به نه. که انسان نوکري نه وي نو دا هم انسان دومره نه خفه کوي، او که چېرې انسان سره ګاډې نه وي دا هم انسان دومره نه خفه کوي. خفه کوي دا شان ژوندی جنازې چې په کور کې درته 3 او 4 پرتې وي او بیا انسان سره بل څه لار نه وي، او بیا هغه 4 جنازې چې د هغې د اوچتولو د هغې د سپورټ کولو څوک هم نه وي، نو دا انسان ډېر زیات خفه کوي. بیا والد صاحب هم چې بیمار وي، د کار روزګار څه نه وي، په لکاو پیسې لګي، د بچو علاج هم نشي کولی، نو دا ډېر انسان ډېر زیات خفه کوي. ما غوښتل چې دا یو درد، دا یو تکلیف او دا یو خفګان، دا یو غم دا روچت کو او ستاسو مخې ته کیږو. موجود یم جناب په ګندب ماجر کیمپ کې. زمونږ یو ورور سلیم بھائی چې خپله هم بیمار دی، د سکن مسله ده، او بیا الله پاک 4 ګلالي بچي ورکړي دي او 4 واړه د کینسر په بیماری کې مبتلا دي. سلیم رور سره به هم خبرې کوم چې دا بچي د څومره وخت نه بیمار دي، په دې باندې تا پیسې څومره ولګولې او آیا د دې علاج ممکن دی یا نه دی. خبر شوم چې تاسو خپله هم بیمار یې، ستاسو په کور کې ژوندی 4 جنازې هم پرتې دي، ستاسو خپله بیماري چې څه ده چې تاسو ته دومره غټ تکلیف او پریشاني ده؟ زما الرجي ده. الرجي تاسو ته د څومره وخت نه در؟ دا 4-5 کاله کېږي. او یو طرف ته چې ستاسو خپله بیماري هم وي، بل طرف ته چې تاسو ته داسې ژوندی جنازې پرتې، نو څه محسوسوئ؟ چې دا به هغه مجبور وي، نو غریبي ده، نو نور کاروبار نسته، بل نسته، همدا وینې دي ورکوی، یو شی بل شی کوو ورته، یا قرض کوو یا بل شی کوو یا بل کوو. خپل علاج باندې به دې څومره پیسې تقریبا لګولي دا تا ته چې کومه د الرجي مسله ده؟ د 5 کالو نه نیولې نو 1.5 لک 2 لک روپۍ خو په ما هم لاړې. او په دې بچیانو باندې کم چې مطلب تاسو ووایي چې دا زما وړه بچنګی ده، د دې د جټکي مسله ده، ورسره د خوا کې دا بله چې ده نو د دې د ګردو مسله ده، او هغه 2 ماشومان چې دي دا تیلیسیمیا دي چې تاسو په میاشت کې څومره وینه دوی ته بدلوئ؟ دا لکه میاشت کې مونږ 3 وارې وینه ورکوو، نو دا ګروپ هم سخت دی، نیګیټو ده، په مشکله پیدا کېږي، په 1000 روپۍ مونږ نه ځي، او د 4 میاشتو بیماره ده.
نو حساب یې کوو نو د قرض ده یا بل نه راخلو یا پیدا کوو یا د اړیکو په دې اړۍ باندې هم نه پوره کېږي دا خبرې. په چم گاوان کې مالت کې داسې مخیر حضرات دي څه مدد در سره کوي؟ مدد چیرې نن سبا ورور هم نه کوي ورته پردی سړی هم درسره وکړي. په دې علاقه باندې ډېر سرمایه‌داره خلک شته ډېر مالدار خلک شته چا پسې تللي ورته دې ویلي دي چې یاره زما د بچو ته دومره غټه مسله ده څه ویلي یو ځای بل ځای لاړې څوک یې نه کوي موږ سره بالکل یې نه کوي بالکل څه نه وایي چې یاره په دې کور کې دومره غټ درد دی دومره غټ تکلیف دی او دا چې دی نو چتول پکار و نه کله مشکل پیدا شي که څوک راشي وبه یې کړي یا که نه کوي نثار والا د یو بل د یو خبرې کړي یس کار نه کوي څوک. قدرمنو د سلیم رور سره خبرې اترې وکړې هغه بچیانو سره هم خبرې اترې کوم چې په دې کې د یو ماشوم چې دی هم تیلیسیمیا بیمار دی او میاشت کې 3 ځله وینه ورته پلار بدلی نو د سره خبرې اترې کوم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه ګډای تم بیماری هو ستاسو بیماری ده وایا وینه درته اچي څومره وخت پس درته وینه بدلې میاشت کې هو او کم ځای کې خوږېږي بدن دې کم ځای خوږېږي خېټه دې خوږېږي ها خېټه دې خوږېږي هو او نور دې کم ځای خوږېږي خپې دې هم خوږېږي خپې دې هم خوږېږي څه دې په زړه باندې ارمان دی چې موږ درله وکړو او هغه ارمان ستا پوره شي په زړه دې څه دي ته څه غواړې څه غواړې علاج غواړې صحیح ده علاج غواړې ټیک ده صحیح ده انشاءالله ستاسو علاج به وشي که خیرې ښه الله پاک به درله کوي او انشاءالله ستاسو دا پروګرام دا چې دی نو ستاسو رونه ستاسو مشران د پښتانه ټول ګوري انشاءالله مدد به سره کوي ښه خفه کېږي به نه ښه صحیح ده خفه کېږي به نه ښه وبه شي ښکلې نوې نوې کپړې پیزار تاله ښکلې سیکل او سکول ته به ځئ ښکلې منډې تړلې به وایي ښه نه را صحیح ده او خفه کېږي به نه ښه انشاءالله ستا علاج به م وشي. قدرمنو دا بله وړه ماشومه چې دا هم دغسې د وینې د کینسر بیماره د دې سره مې یو څو خبرې کومه چې دا څه وایي د دې په زړه سار باندې. السلام علیکم تیزې خبرې کوه. السلام علیکم. څنګه ستا کوم ځای خوږېږي ستا هم د وینې بیماري ده کوم ځای دې ډېر زیات خوږېږي خپې دې خوږېږي او میاشت کې درته څو ځله وینه بدلې ګوډی 3 ځله نو پلار خو دې کار هم نشته څوک والا کار هم نه ورکوي نو چې پلار سره دې پیسې نه ګوډی بیا څه کوئ راخلي خلکو نه په قرض راخلئ چې پلار دې بیمار دی نو دا پیسې به څوک ورکوي خفه کېږي چې ته ناجوړه یا کټ کې پرته یې خفه کېږي او چې دا جینکۍ چې دی ودونو له ځي ښادیانو له ځي او ته چې دی نو دوی ته چې ګورې نو خفه کېږي نه خفه کېږي په زړه دې څه ارمان دی ووایه په زړه دې څه ارمان دی ووایه خفه کېږه مه ووایه په زړه دې څه ارمان دی ووایه ښه ووایه کتونکو ته ووایه تا ویني چې هغه ارمان تاله پوره کړي انشاءالله تعالی په زړه دې څه ارمان دی ووایه دیدی ختم چې ته ښه شې تیز ووایه ولې ته خفه شوې چې ته ښه شې الله به دې ښه کړي ښه صحیح ده کوم ځای دې زیات خوږېږي خپې دې خوږېږي بل دې کوم ځای خوږېږي خېټه دې هم خوږېږي قدرمنو بیماری دومره زیاته خرابه کړې ده دومره زیاته ځپلې ده چې غریبه خبرې هم نشي کولی د خولې نه خبرې هم نه راوځي زمونږ یو بله ګلالی بچی دې سره به هم خبرې کوم دا چې دی نو دا د ګردو بیماره ده او دې سره هم خبرې اترې کومه چې دا ګلالی بچی چې د دې په زړه څه ارمان دی او دا چې د خپل پلار ویني او د معذوره او د بیمار پلار ویني نو چې د دې هم څه ارمان دی څنګه ګوډی ستاسو نوم دی مروه ها مروه دا راته ووایه ستا څه بیماري ده ګردو تیز وایه
اردو ګردو بیماری ده او بدن کې د کم ځای زیات خوږیږي خیټه خېټه دې خوږیږي ولې ته خو جان نور وجود دې خوږیږي تیز وایه پلار دې بیمار دی تاسو هم بیماران یې پیسې چې نه برابرېږي څوک درکوي نه څه کوئ بیا پرېکونه یې راغله قرض باندې راخلی سار باندې ګوډه په زړه باندې څه کوه تیز وایه ورا وایه څه خاصه سکول ته ځي چې دا ټولې جنکۍ چې دی نو ښه خاندي خوشحالیږي یو خوازي بل خوازي او ته ګرځېدی هم نه شې ستا وجود هم ټول خوږېږي او ته هغې جنکو ته ګورې څوک ودونو له ځي ښادیانو له ځي او ته لاړه نه شې ته هغې ته ګورې نو چې هغې ودونو له ځي ته بیا څه کوې ګورې ورته خفه کېږي نه ووایه په زړه دې سار مانې ووایه 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 شابه نري ووایه سروزو ښه شي الله پاک به تا ښه کړي ښه انشاءالله الله پاک به دې ښه کړي او انشاءالله تعالی بیا چې راځو که خیر وي که نه تاسو سره خلک مدد کوي پیسې به هم درله انشاءالله راوړو ستاسو علاج به هم کېږي تاسو به خفه کېږئ بلکل نه ښه صحیح ده ووایه دا کتونکي دي تا وینې ووایه څه خوشحاله چې ښه شي الله به تا به ښه کړي انشاءالله تعالی الله پاک به تا ضرور ښه کوي او قدرمنو دا بل ماشومه د دی چې دی نو د جټکې بیماره ده دا خو خبرې نشي کولی دا د څومره عمر ده جي دا 2.5 کالو وی 2.5 کالو ده او دا هم یو ژوندی جنازه دی ته په کور کې پرته ده قدرمنو د جټکې بیماره ماشومه پلار باندې به څه تېرېږي په هغې مور به څه تېرېږي کمې مور چې ډېر په ناز باندې د خپل بچي لوی کړي دي او بیا هغه بچي چې سختو سره مخامخ دي او ژوندی جنازې په کټ کې پرتې دي رور کار هم نشته څوک اخلي هم نه په دیاړی هم څوک نه اخلي او لاجي چې کله کار نه میلاویږي تاسو ته بیا څه کوئ بیا کار خو زندګي خو الله هیله ته ناست یم څوک اخلي هم نه په دکان کې څوک اخلي نه دي په دفتر کې اخلي نه دي چېرته په میل ټیکسټایل وغیره کې اخلي نو بیا څه کوئ دا الرجي ده او دا بیماري ده او دا سخته بیماري ده بل ته لګېږي او دا یوه دا خبرې کوي خلک حاجي دا راته ووایي په دې ماشومانو چې دوی بیمار شوي دي په دې به تاسو ټوټل څومره پیسې لګولي یاره په لکاو ولاړي اندازتاً څومره به دې لګولي یاره 8 لکه خو به په لاړي په دې ما ابي په ابي او په دې بل باندې دی و میاشتو هغې نه مریض ده بیا دا زما مقصد دا دی چې تاسو ټوټل دا 4 واړه دي سره د خپل ځانه څومره پیسې به دې لګولي او قرض به دې څومره کړي 15 لکه روپۍ خو به لاړې 15 لکه او قرضدار یې څومره قرضدار خو یاره ډېر به یو څه حساب وکړې تقریبا 3 لکه 4 لکه داسې به لاړې 3-4 لکه به قرضدار مې ځای ته راتلل غواړي تاسو سره مدد کوي نو د خپل موبایل نمبر ورته ووایي چې تاسو سره خلک مدد وکړي 0304 91 087 0304 91 087 0304 91 087 دا د دې د موبایل نمبر دی تاسو ته په سکرین باندې شو کېږي کم کتونکي چې دوی سره مدد کول غواړي نو دا د دې د موبایل نمبر دی دوی سره ضرور رابطه وکړئ قدرمنو هغه الفاظ موږ سره نشته چې نورې موږ استعمال کو د دې ماشومانو دپاره ډېر زیات بېوسي ده تاسو د دې ویډیو په سټارټ کې وکتل چې څومره په روان یو کور کې یو انسان پاتې کېږي بیا د پلار چې دی نو هم بیمار وي 4 بچي وي هغې هم بیماران وي نو ژوند ډېر په سخته کې ډېر په درد او ډېر په تکلیف کې تېرېږي